سره شروع کړو. ګوره د خپل خلکو کنه دی د مکې خلکو نه یې ډېر ورکړل، موږ لیاړو سرانه کړل. دا خبرې دی یو بل سره کور رسول الله مبارک ته پته ولګېدله. ټول خلک را جمع کړه، انصار یې را جمع کړه او ځان ته یې کېنول، وایي ای انصارو پیغمبر علیه السلام وایي ما کو مکې والاو له ډېر ورکړي دي، د هغې یو وجه وه. وجه دا وه وایي ما دا نوي مسلمان شوي دي نو چې د اسلام سره یې زړه ولګي، هسې نه چې موږ مدینې ته واپس لاړ شو دی بیا دلته کې چې دنه بغاوت شروع کړي. وایي ما ولر ځکه ډېر څه ورکړله. وایي ای انصارو تاسو په دې خوشحاله نه یئ چې دا مکې والا کور ته ځي دی ځان سره ګړي او بیزې بوځي، او تاسو چې کور ته ځئ تاسو ځان سره رسول الله بوځئ، په دې نه خوشحاله. انصارو مشرانو ویې رسول الله موږ څه نه دي ویلي، دوی ژړل موږ څه نه دي ویلي، دا به دې هلکانو څه ویلي موږ نه ته خوښې چې موږ ځان سره تا بوځو. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ای انصارو ټول خلک به ډېرېږي او تاسو به کمیږي. او تاسو به کم ځای میلاویږئ؟ وایي تاسو به ما سره په حوض کوثر میلاویږئ، زه به ستاسو هلته انتظار کوم. د دې نه بل کومه منقبتو د انصارو الله وله کومه مقام ورکړو. د مدینې خلکو کم خدمت د صحابه وکړو چې مهاجرین لاړل هلته کې خپل مالونه یې پرې ولګول، خپل ځایونه یې ورته پرېښودل، او چې کله یو ځای کې مکه فتحه شوله نو پیغمبر علیه السلام وایي راشئ چې ځمکې درله درکړم انصارو ته مهاجرینو ته